په ملک کې سکاله د غنمو کمی چې دی هغه ډیر زیات و، نو د هغې د وجې نه به وروسته غټه مشکله چې ده دا به جوړېږي چې د وړو په ریټ کې به ډېره زیاته اضافه راځي او کیدای شي چې وړه بیا میلاویږي نه که د بهر ملک نه یې غنم چې دی دا روانه غوښتل. نن سبا د وړو په ریټ کې چې دی هم ښه پوره اضافه ده چې دا سیزن دی، په دې سیزن کې دومره دغه اضافه ده، نو وروسته به د دې نه نور اضافه چې ده دا به هم په دې کې راځي. ځکه د پنجاب نه غنم زموږ صوبې ته راپرېښودي نه دي، هلته کې غنم چې دی کم شوي دي، ځکه دا ناقصه حکومت دی، نو د دې د وجې نه دغه مشکله جوړه شي. په تېر شوي کال باندې زمیندار چې دی هغه ډېر زیات خراب کړی، نو څه کال له زمیندارو چې دی غنم نه دي کړي، نو د هغې د وجې نه دغه مشکله چې ده دا به جوړېږي. نو تاسو له پکار دي که د کمو کسانو وس کېږي نو هغه د ځان نه د خپل وطني غنم والي لږ ډېر چې دی هغه میلاویږي، نو هغه غنم هم اخیستی شئ. بل لا که حکومت راوغوښتل نو کېدای شي څه نه څه ګزاره وشي، که نه وړه چې دي دا به هم نه میلاویږي، ځکه د دې حکومت چې راځي تېر شوي حکومتونه مخکیني حکومتونه چې راتلل نو زموږ په صوبه کې چې دی چوکر به خرڅېدل. اوس خو ځینې کسان وایي چې پی ټي آی د پی ټي آی سره نه لګي پلانی چل دی خو د دې نه مخکیني حکومتونه چې دي په دې کې هغه چوکر نه دي راغلي، د هغې نه مخکې به چوکر چې دي د دې د طرفه به راتلل. او زموږ وزیر اعظم چې دی هغه بیان ورکړی دی، وایي داسې وخت به راشي چې موږ به نورو ملکونو له چې دی دله به قرضه ورکوو، نو که تاسو په دې ملک کې نو داسې وخت راتله چې دی هغه ډېر ګران دي، ځکه د تېر شوي 40 کالو نه چې دی تاسو په دې ملک باندې ځکه په دې 70 کالو کې دومره قرضه نه ور شي لکه تاسو چې په دې لږ وخت کې څومره قرضه راواخیستله. لکه قرضه چې دا هغه تاسو 2 چونده چې ده هغه تاسو په دې لږو ورځو کې چې ده تاسو 2 چونده کړه. بل لا چې د قرضې د واپس کېدو تاسو اراده چې دا نه لرئ، په ملک کې کاروبار چې دی دا نه چلیږي، معیشت چې دی هغه په مخه په ښکته را روان دی، نو څنګه به ته قرضې چې دی دا به نور ملکونو له ورکوې، ته خو پسې نور قرضې چې دی دا به رالې. او د دې په شانتې حکومت چې دی د پاکستان په تاریخ کې نه دی راغلی، ځکه احتجاجونه چې دی د دې خلاف نه کېږي، که دې هر څومره مهنګایي راولي، که ټیکسونه لګوي، کار سره لګوي، خو څوک یې خلاف چې دی احتجاجونه نه کوي. مشکلې چې دي عادي ته نه دي جوړې شي. نو چې تاسو قرضه ختمه نه کړه نو بل داسې حکومت خو ډېر ګران دی چې هغه په پاکستان کې راشي. تاسو راسره خپل رایې چې دی دا لازم شریک کړئ.